رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا حافظ وأعني، رب زدني علما يا حافظ وأعني، رب زدني علما يا حافظ وأعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستمين علامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، إلى آخر الحديث وإلى آخر الرواية. دا حدیث دا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. او یو بل صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا جداو بلد دا حالات دا دی چی دے سمرہ دے او د پلار نومې جندب دی. او الفزاری د فزاری قبیله ده، د انصار یو قبیله ده فزاری، د هغې قبیله ده. او د حدیثو حافظو، حدیث ورته ډېر یادو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ډېر حدیث نقل کړي دي او روایت کړي دي. بیا په بصره کې وفات شوی دی، په 59 هجری کې وفات شوی دی. دا حدیث د هغه نه روایت دی. دې بیان شو صرف دومره ده چې په دې کې یو جمله پاتې وه. نبی علیہ السلام وفرمایل: لا تستمین علامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلحا. نمک د خپل غلامانو لا یسار، رباح او نجیح او افلح. فإنك تقول اثم هو فلا يكون فيقول لا. زکا نبی علیہ السلام فرمایل کچری یو سړي تپوس وکړه چې یاره دلته کې یسار شته، رباح شته او هلته نه وي، نو فیقول لا، هغوی به ورته وایي چې نشته. نو مطلب به دا وي چې دلته کې کامیابي نشته، فراخي نشته او خواله نشته. نو دا بخنی بدفعلی بشي لکه مخکې مونږ ویلو. اوس هغه خپل ځای له راشئ. د حضرت زینب بنت ابي سلمى رضی الله تعالی عنها روایت ده. وعن زینب بنت ابي سلمى، دا ډېر تیز دی. وعن زینب بنت ابي سلمى قال: سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب. رواه مسلم.
دا حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے هغه فرمائی سمیتو برتا سمیتو نوم کې خدای شمال اور برا زما نوم چا برای خیقور کې فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باهل البر منکم سموها زینب نبی علیہ السلام فرمایل چې د خپل نفس تعریف مکوه او څوک چې نیکوکار وي هغه الله سم پیژني نو سموها زینب ولا زینب نوم کېږدئ اوس صحیح راځي آواز صحیح دی دا صحیح دی کوم نو دې حدیث نه معلومه شوه چې هغه نوم نه دی کې ښودل پکار چې په هغې کې تعریف د نفس راځي چې نفس پکې هغه ښه ستایلی شي مخکې تیر شو چې کوم ځای کې نفس هغې ته د بد نسبت کېږي نو هغه هم نه دی ښه لکه څنګه لکه هغه نوم چې هغه د هغې په نشوالي باندې سپېروالی راځي بیا خو هغه هم ټیک نه دی او دلته دا هم صحیح نه دی نو د دې مطلب دا دی چې لفظي مفهوم سره د نفس تعریف ظاهر شي د هغې په وجه باندې نفس چې دی هغې کې بړایي راځي دوی خو پوهېدل عربو نو د برې معنی څه ده نیکوکاره نیکوکاره نبی علیہ السلام فرمایل چې دا نیکوکاره تاسو مه وایئ الله ښه پوهېږي چې څوک نیکوکار دی تاسو یو بل دا القابات مه ورکوئ لکه څوک پښتو کې چاته ووایي زبرګ نو هغه زبرګ خو د هغه نوم نه وي لقب وي خو که چېرې بیا هغه هم چاته څه خبره کوي نو ته څوک خبرې کوې زه هغه زبرګ خبرې کوم نو خپله بړایي شوه پکې دکه شان چې دا وایي چاته وایي چې زه بره یم نو څه مطلب به شي زه هغه نیکوکاره یم یعنې زما نه غلطي نه کېږي نو داسې خو څوک نه وایي په دې وجه نبي علیه السلام وفرمایل چې داسې نوم مږدئ چې په هغې کې بړایي د نفس راځي یو معنا دویمه معنا دا ده چې د نفس دا بړایي ځکه راځي چې هغې سره نفس خود به خود هغې کې بړایي راځي که دی غواړي دا چې یاره دا زه په دې نیت باندې خلکو ته نه وایم چې زما نوم دا دی خو دی چې خپل نوم ته وګوري نو دی وایي یاره واقعي وګوره خلک به وایي چې دا نیکوکار دی نو لکه زبرګ شو برګزیده بنده شو یا بل شو نو هغه څنګه دی خو یاد به ساتئ کله چې لقب شي او اسم عالم شي بیا خیر دی اسم عالم شي څنګه لکه اوس یو عالم دی او هغه د هغه نوم باندې ټول خلک پیژني نو هغه چې بیا خپل پهچان چاته په ټلیفون موبایل یا په خط کې کوي نو ضرور به ورسره هغه لیکي او یا دې ورسره داسې نوم ولیکي چې د پته ولګي خلکو ته چې د دې نه مراد هغه دی لکه زکریا صاحب رحمت الله علیه یو ځای لیکلی دي چې اوس زما د نوم سره د شیخ الحدیث داسې وګرځېد لکه اسم عالم چې څوک وایي مولوي زکریا نو زما استادان هم په دې باندې بیا تصریح کوي چې شیخ الحدیث سے کہہ دو کہ یہ کام کرے صاحب ورسره نه وایي خو د دې له وجې شیخ الحدیث وایي چې هغه زما د نوم عالم ګرځېدلی اسم عالم دی نو د دې د وجې خو که چېرې صرف نوم شي نو نوم کې چې بیا دکه بړایي راځي نو بیا نه دی پکار نبی علیہ السلام فرمایل چې لا تزکوا انفسکم الله اعلم باهل البر منکم سموها زینب خپل د نفسونو تعریف په خپله مه کوئ الله اعلم الله اعلم الله ډېر عالم دی په اهل البر باندې چې څوک نیکو والا دي په تاسو کې نو زینب ورته ووایي نوم یې ولا بدل کو د دې نوم اوس حدیث کې هم رال زینب بنت ابي سلمہ د دې حالت دا دی چې دا لور د ابو سلمہ دوه درې حیثیت دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي رور دی رضاعي
ابو سلمہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو هغې بیبي حلیمې سعدیې پای یو ځای څکلي یا د سویبې سره پای څکلي دي د سویبې پای نبی علیہ السلام ابو سلمہ یو ځای څکلي دي او چې د چا زنانه پای دوه ماشومان وسکي هغه خپله کې رضعي شو رضعي رونه شو عایشې بې یو ځل د یو سړي اجازت غوښته وي زه راشم عایشې بې را دې نه شي وی دی زما څه دی نبي اسلام فرمایل تا ولې دی منې که چې را نه شي یا رسول الله د ده روندارې ما له پای را کړي دي نو ډېر د دغه نه ووی ده خو نه دي را کړي ده سره زما څه رشته شوه نبي علیه السلام فرمایل د دغې زنانه خاوند چې دی نو هغه ستا پلار شو او دی ستا تره شو نو د تره نه بې پرده نه کېږي کړې به دې که نه ورته اجازت به دې ورته کړی نو دا د نبي علیه السلام رضاعي رور دی یو دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابو کې دا غړومبنی صحابي دی چې د حبشو ته هم هجرت کړی دی او مدینې منورې ته هم لومبنی هجرت کړی دی دی صاحب د هجرتینو دی دی او د ده بیبي دریم حیثیت دا دی چې دی د ام سلمې رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دی لومبنی خاوند و بیا د هغه د وفات نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ام سلمې سره نکاح وکړه مشهوره واقعه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له دا راغلی وي یا رسول الله زما خاوند وفات شو اوس ماله د صبر دعا وکړئ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ته دا ډېر وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها اے الله مالا په دې مصیبت زما کې اجر راکړي واخلفني خیرا منها مالا د دې ابو سلمان خو خلیفه راکړي د ابو سلمان نعم البدل راکړي خیرا منها معنا څه شوه نعم البدل دا چې د ده نه ښه بدل وي ام سلمه وایي ما دا دعا وي او دا سوچ به مې کو چې دعا خو زه کوم چې نبي علیه السلام ښودلې ده خو چې دا دعا زما الله قبلی نو چې ماله به د ابو سلمه نه ښه خاوند څوک دا مې یو خیال و چې دعا خو د نبي علیه السلام ښودلې شوې دعا ده او دا دعا به قبلیږي خو خیال ته به مې نه راتلل چې کتل به مې ابوبکر عمر عثمان علي طلحه ټول به مې ځان ته خیال ته راوستل خو ما ته پکې د ابو سلمه عمره خوږ څوک نه د هغې حیثیت ځان له ما وی چې ابو سلمه څومره بهادر و څومره ښایسته و په ما څومره ماین و نو څه وم چې که هغه مینه ماله بل څوک راکړي نو ما به نظر صرف په صحابو کې ځغلولو خو دا دعا الله داسې قبوله کړه چې ما څو ورځې دا دعا نه ولوسته چې نبي علیه السلام د نکاح پیغام وکړو نو ما وی خدایه ما خو وی چې د ابو سلمه نه بهترین خاوند به ما ته کوم ځای میلاو شي ما ته خو د مخلوقاتو نه بهترین انسان میلاو شو چې نبي علیه السلام نه شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل که څوک مو په یو مصیبت کې گرفتار وي او یو مصیبت پې راشي نو هغه دې دا دعا کوي نو الله به له د هغې بدل ورکړي او نعم البدل به ورکړي ضروري نه ده چې پاک که ځای دې شي د هغې په ځای باندې به ورله الله په بل حیثیت سره د هغې بدله ورکړي نو بیا بشیر صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی چې که نعم البدل نه وي خو متبادل به د هغې الله داسې انتظام وکړي چې هغه کار به درله برابر کړي
نو چې کله مشر شیخ صاحب یادو به چې هغه وفات شو نو ما په هغه وخت سره په انا لله و انا الیه راجعون پسې دا ووی اللهم اجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها او بیا به په جمع کې وی اللهم اجرني فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منها ځکه چې زمونږ نه یو زما ورور وی لاړو دویم مدرس لاړو دریم زما معاون لاړو څلورم زما مشیر لاړو ما ورسره مشورې کولې وی د هغې په ځای راله الله رب العزت مدرسین راکړل محمد خان مولوي صاحب شو ظهور الله راجي شو دا ټول وی الله تعالی هغه وخت سره د دې انتظام برابر کړ نو زه پوه شوم چې د هغې دعا قبولیت د دې په شکل کې وشو هر څوک چې وي نو هغه دغه دعا وایي الله تعالی به له انتظام برابروي نو حضرت زینب چې دا بنت ابي سلمہ ده نو دا ابو سلمہ لور ده ابو سلمہ د ابو سلمہ کنیت ده د بیبي ام سلمہ ده او دا زینب لور ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا بیا لوی شوې ده دا لوی شوې ده ها د دې باره کې دا عمره د یاد مې شو چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ځل تپوس وکړ یا رسول الله ستاسو زینب سره د نکاح خیال دی زینب بنت ابي سلمہ سره نبی علیہ السلام فرمایل عائشہ دا څه وایي یو خو هغه زما ربیبه ده زما زیر تربیت ته نو څنګه به زه هغې سره زما نکاح وشي لکه یو ماشومې تربیت کېږي نو هغې سره نه کېږي زیر تربیت ته ربیبه ورته وایي او د تربیت کوونکي ته مربي ویلی شي زه د هغې مربي یم او دویمه که دا زما ربیبه نه وم نو دا زما د رضاعت ضرور لور ده نو دا زما په مرتبه د لور کې شوه نو عایشې وی ما ته خو د دې خبرې پته نه وه خو داسې خبره کېده چې یاره کېدی شي نبي علیه السلام وی نه داسې نه شي کېدی هغه دا ده حضرت زینب بنت ابي سلمہ بل حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال حرج من عند برة حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دا نبی علیہ السلام د تر زوی دی حالات به انشاءالله بل درس کې ووایو د نبی علیہ السلام د تر زوی دی او د خصوصیاتو کې دا راځي چې دی په جبل ابي قبیس په ډیرای باندې په هغه ورځو کې چې نبی علیہ السلام سره مقاطعه شوې وه په هغه ورځو کې پیدا شوی دی مشرکینو مقاطعه کړې وه نور هم د ډېر فضایل بیا به انشاءالله ووایو قال دے فرمائی کانت جویریت اسمها برہ د نبی علیہ السلام یو زوجہ مطهره وه د هغې نوم جویریه و جویریه د هغې نوم لومبنی و برہ جویریه خو نوم شو بیا خو د دې خپل نوم اسمها برہ نو څنګه به شي کانت جویریت اسمها برہ و جویریه چې مخکې نوم یې برہ و دا به داسې وایي وجویریه چې نوم یې مخکې برہ و فحول رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی زه د برري خوا نه رالم ولې برره نیکای ته ویلی شي نو څوک چې ووایي چې ته چا جنایت ته ووایي زنانه ته چې چېرته تللی وې نو هغه به وایي چې هلته تللی یم بررې سره اوس د چېرته نه رالې د بررې خوا نه رالم نو څه مطلب د نیکای خوا نه رالم
نو د نیکای نه وتل او د نیکای نه راتلل او د نیکای نه لرې کېدل خو ښه نه دي نو دا به بدفعالي شي نو ښه نه ده چې تاسو دا نوم کېږدئ خو د دې یکرهو معنا دا ده نبي علیه السلام بد ګڼلی دي حرام کړي نه دي نو که چارې اوس څوک بره نوم دی او یا بریره یا بل یو داسې نوم چې په هغې کې د ښه صفت راځي نو علماو د هغې اجازت په دې طور ورکړی دی چې دا د نیکفالۍ په نیت باندې کېښودی شي چې یاره دې کې الله تعالی هغه صفت راولي او چونکې هغه خو وداسې عربو نو هغه د دې د وجې یا نبي علیه السلام د دې د وجې ووې چې بره چې دا نو هغه د نیکوکارۍ صفت دی او ښه نه ده چې څوک هر وخت دا کوئ چې بره نشته بره لاړه بره دلته نه وه بره اډورانله نیکي اډورانله نیکۍ طرف ته موږ لا نړو دا ټولې خبرې بیا ښې نه دي نو د برې دا معنا چې ده د دې معنا ده نیکوکاره نو نبي علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ نه کو چې څوک د هغې د کور نه راشي وایي چې زه د برې خوا نه رالم یعنې هغه مې په ځای پرېښوده زه ترې رالم نیکي مې پرېښوده ما وی نیکي دې هلته زه به ترې راشم دا ټولې خبرې بیا د کراهیت شوې وکانه یکرهو په دې کې بظاهر معلومیږي دا ګورئ ورته ها وکانه یکرهو و نبي علیه السلام چې بد به یې ګڼل نو دا خو بیا قول حضرت عبدالله ابن عباس شو وکانه یکرهو و نبي علیه السلام چې مکروه به یې ګڼله دا خبره نو ښکاره دا معلومیږي چې دا د عبدالله ابن عباس صاحب قول دی او څوک وایي چې نه دا د نبي علیه الصلاة والسلام خپل د ناپسندیدګۍ اظهار دی وی فرمایل چې زه نه خوښوم چې څوک داسې نوم کېږي موږ وو دواړه کېدی شي ګورئ خیال به کوئ کانه یکرهو الفاظ د عبدالله ابن عباس دي کانه یکرهو او فعل د نبی علیه الصلاة والسلام دی اوس پې پوه شوئ کانه یکرهو الفاظ د چا دي د عبدالله ابن عباس او فعل د نبی علیه الصلاة والسلام شو نبی علیه السلام چې همیشه به دا خبره خوښوله نه نو دی فعل کې د نبی علیه الصلاة والسلام قول ته اشاره شوه خیال کوئ څنګه یعنی نبی علیه السلام د دې خبرې اظهار کړی دی پوه شوئ د کراهیت اظهار یې کړی دی بیا به صحیح شي پوه شوئ وکانه یکرهو الفاظ د چا دي عبدالله ابن عباس فعل د چا دی د نبی علیه الصلاة والسلام د فعل نه قول د چا معلومیږي د نبی علیه الصلاة والسلام پوه شوئ هلته د حضرت زینب والا حدیث کې ممانعات چې ونه هغه په څه باندې و چې د نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تزکیه د نفس د خپله څوک نه بیانوي چې زما تزکیه د نفس شوې ده او زه نیکوکاره یم او په دلته کې چې دی رالل وی چې نبي علیه السلام نه خوښوي دا خبره چې د هغې نه راوځي دواړه خبرې صحیح دي دواړو خبرو تطبیق به داسې راولو چې د زینب خاندان چې و او قبیله نو هغه واقعي چې دا بره نوم هغې له ځکه ایښی چې د هغې صفت خلک وکړي نو نبي علیه السلام ځکه منع کړل لکه ګورئ څوک د چا نه خبر شي د هغې په حال باندې پوه شي چې دی د دې له وجې دی له دا نوم ایښی ده نو هغه ورته وایي هلکه دا مه کوئ دا ښه نه ده د هغې د وجې دا ووایي چې د هغې کوم نیت وي او د دویمه کې جویریې نوم چې دی نو نبي علیه السلام وفرمایل چې داسې دي ني نو وکانه یکرهو وی دا یې ځکه ووایي چې نبي علیه الصلاة والسلام نه خوښوله دا خبره چې څوک ووایي چې زه د برې خوا نه رالم او دې وایي چې زه د جویریې خوا نه رالم اوس پې پوه شوې او دویم نمبر زما خیال ته یو بل تشریح راځي دی چې حضرت زینب ماشومه وه پوه شوئ حضرت زینب ماشومه وه نو د هغې نوم نبي علیه الصلاة والسلام بدل کو په وجه د دې باندې چې هغې مشرانو وله په دقه نیت باندې نوم ایښی او د جویریې نوم چې دی نو هغه وخت کې هغه ډېره لویه وه لکه د نبي علیه السلام په زوجیت کې راله نو نبي علیه الصلاة والسلام ځکه وی چې دې سره دا نوم نه دی مناسب چې هسې نه چې د نبي علیه السلام د کور متعلق څوک دا الفاظ ووایي چې د نبي علیه السلام د کور د نیکو نه را روان شو نو بیا به ښه نه پوه شوئ
نو د هغې نوم د ماشوموالي په وجه باندې نه د لویوالي په وجه باندې چې هغې سره چېرته هسې نه څوک ووایي چې چېرته نه رالې د برې خوا نه رالم او هغه د نبي علیه السلام بیبي ده نو بیا به ووایي چې د نیکۍ خوا نه رالم د نبي علیه السلام د کور د نیکو نه رالم نو بیا خو ښه نه شوه که نه نو د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام د دواړو جدا جدا منع وکړه یا که چېرې چا د نبي علیه السلام متعلق دا ویلو یوې بیبي ویلو چې نبي علیه السلام چېرته لاړو پلانکی بیبي خواته اوس د چېرته نه راغلو د برې خوا نه راغلو د نیکۍ نه نبي علیه السلام راووتو نو نبی علیه الصلاة والسلام خو هر وخت د نیکو د اجرونو د ثوابونو او د قربت الهي په ماحول کې وکنه نو د دې د وجې بیا دا خبره نامناسب ده وعن ابن عمر أن بنتا كانت لعمر يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة رواه مسلم عبد الله بن عمر سے عبد الله بن عباس سے حالات میں اوضاع انشاءاللہ مقرالا درس کے میں بیان کو عبداللہ ابن عمر سے ابن روایت تے ان بنتا كانت لعمر د عمر سے بیولوروا یعنی د خوروا یقال لها عاصیه هغې ته به عاصیه ویلی شو خلکو ورته عاصیه وی او د عاصیې معنا څه ده ګناهګاره فسمها رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی له نوم کې خودو جمیله نوم ولا جمیله کې خودو دا د جاهلیت په زمانه کې دا یو عادت چې خلکو به خپلو ماشومانو له نومونه داسې کې خودل عاصی عاصیه معنا به سوا ګناهګاره د ګناهګار نه علاوه معنا به سوا سرکشه نو دا د جاهلیت په وخت کې به یو ښه نوم ګڼلی شو لکه اوس بعضې خلک وایي زمونږ دا ماشوم ډېر زیات وایي دغه د چالاک دی تیز دی او بعضې وخت کې ووایي ډېر روانې کوي نو که هغه چېرې د فریاد د وجې ووایي خو ټیک ده خو بعضې خلک بیا د فخر د وجې وایي یاره څه شی نه پرېږدي وایي او بس داسې دی نو هغه یې وایي بیا چې یاره موږ د خپل ماشوم له داسې نوم کېدو چې د هغه په ذات کې د هغې هغه اثر څرګند شي چې سرکشه وي هېڅوک نه ماف کوي دا به د جاهلیت د دور یو خیالو نو د عاصي معنا یو سرکشه دی د عاصي معنا سرکشه نافرمانه د چا خبره نه منې ضدي دی دا ټولې خبرې کېدی شي نبی علیه الصلاة والسلام هغې له نوم بدل کوي جمیله نوم شه جمیله ځکه د هغې متکبره معنا راځي سرکشه معنا راځي نافرمانه معنا راځي او بلکې وایي د عاصي معنا څه شوه نافرمانه نو که عاصي نسبت الله ته وشي چې دی د نافرمانه دی د الله نو دا خو بیا سخت ګناه دا بیا څه شو دا باغي شو باغي لکه چې څوک ځان ته په خپله وایي چې زه داسې بلکې زه هم دا ځان ته ګناهګار ویل هم په هر لفظ کې نه دی ویل پکار که هغه دعا کې شي خو الله ته ویل پکار خو که چېرې دکه شان شي چې دی ګناهګار دا وکړل دی ګناهګار دا ګناهګار دی بس او ځان له نوم هم ګناهګار کېږدي نو داسې نه ده عاصي بنده دی ووایي فقیر حقیر سپک یم محتاج یم الله الله ته محتاج یم بیا صحیح ده نو عاصي نوم د نافرمانی دی او د خدا تعالی نه د بغاوت دی العیاذ بالله د دین مخالفت هم دی کې راځي دته ووایه وایي چې پلان کې ته ووایه چې دی راشي هغه وایي زه نافرمانه سرکشه بنده یم زما دین سره څه تعلق دی لوی سخت ګناهګار شه که نه ډېر سخت ګناهګار شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم بدل کو وی جمیله نومې شه جمیله خو ښایسته ته ویلی شي د جمیل مؤنث دی د دې نه معلومه شوه چې خراب نومونه بدلول مستحب دي ښه نوم هغه نوم چې په هغې کې فخر راځي هغه بدلولم مستحب دي کوم بد نوم چې دی هغه بدلولم مستحب دي او دا اکثر خلک دا شاعران صاحبان عاصي ځان ته وایي عاصي خو دیندار شاعران وي نه دی ویل پکار یو شاعر نوم مې واورېده توبهګار هغه مې خوښ شو اسې نور عاصي په نوم باندې څوک وي دا هم ښه نه ده څوک
ګیلمن څوک ځان ته څه نوم اخلي څوک ځان ته څه نوم اخلي ما تاسو ته بله د هغې مثالونه ویلو او په هغې نوم کې دا اثر وي چې دی بیا کشان وي لکه مفلس شاعران پښتو شاعري به ما کته پخوا 1992 کې زمونږ په لحاق کاکا جي کتابخانه وه هغه مونږ کره منتقل شو نو ما به د هغې پښتو کتابونه کتل مفلس و یو مفلس و یو غریب و څوک څنګه نوم دی مسافر و صحیح نوم دی مسافر چې ځان ته څوک وایي په هغې نوم کې اثر وي اثر هغه اثر ترې نه راواخلي زمونږ د ورور لالاجي مفتي صاحب چې دی نو دی به په دې نومونو کې ډېر کاري یو ځل یې دی څه لیکل کول نو وی تاسو څه لیکئ موږ وی دا د مدرسې دا بورډ لیکو ستاسو نوم به پکې لیکو هلکه یو خبره ده وی که نوم ټیک د خو زما نه د خو خدا زیر سرپرستي مه لیکئ وی زه خپله هم بل استعمالوم مونږ او سرپرست زمونږ وی مشرانو دیوبند کې هم استعمال کړي دي خو په دې ما ډېر سوچ وکړ نو زما پې زړه تنګېږي مونږ وی څنګه وی دا خو سر پرست دی هغه سر چې د هغه پوجا کېږي عبادت کېږي سرپرست بیا ټیک نه دی وی دا مه لیکئ بیا مونږ رئیس ولیکل رئیس ما بیا دی ته ویم رئیس ولیکئ رئیس الجامعه هغه هغې به ډېر ښه د نوم دغه راوباسه باباجي چې وفات شوی و سن 77 کې د ده 2 کالو به وم خو هغه کیسټ به ما بیا وروسته اورېده نو یو مرثیه یې جوړه کړې وه هغې پسې نو زمونږ 3 ماماګان یو مولانا ضیاءالحق صاحب رحمه الله د مولانا عبدالرحمن کامل پوري صاحب شاګرد دویم مولانا سید الحق ماماجي صاحب زمونږ د طالبانو ټول استاد دی او بل ورپسې صبعت الله ماماجي دی صبعت الله نو هغې مرثیه کې دا ویلو چې ضیا له ضیا ورکې هم سعید له سعادت هم رنګ صبعت الله کې پرنګ د شریعت ضیا له ضیا ورکې هم سعید له سعادت هم رنګ صبعت الله کې پرنګ د شریعت دا 3 واړه ته جوړ کړي هم ستوري د اسمان بهار د شریعت باندې راغلی د خزان ضیا کې ضیا معنا د نور ولا ورکې رڼا ولا ورکې سعید له سعادت خوش قسمتي ورکې او صبعت الله رنگ د الله رب العزت په ده باندې د رنگ د شریعت نور مغالب دی نو نوم کې ډېر اثر وي شیخ صاحب رحمت الله علیه ما سره ډایرای کې لیکلي دي یو درس کې وي دې ځای کې وي زما په خیال خدا خو صحاح ستو کې یو حدیث راغی نو ویې فرمایل چې هغه نومدی که هغه نیمګړی شي چې هم غلطه معنا نه ورکوي چې که نیمګړی شي نوم غلطه معنا وي ما د زمونږ د هلکانو له وي ما نومونه ایښي زمونږ د ټولو تره زامنو له به هم شیخ صاحب نوم کېښودو وی ما د خپلو هلکانو له نومونه ایښي دي نو که نیمګړی وایي نو وموهه وي صحیح راځي نو بیا یې په مثال کې د کاري صاحب نوم ورکوي احسان الحق ته کې احسان وای او زما یې ووی که ده ته اعزاز وای نو خیر درس کې وي نو وی صحیح ده وی ځکه نوم یې نیمګړی کېږي نه خو یې بعضې نوم داسې چې هغه بیا نیمګړی کېږي خلک یې بیا ډېر غلط اخلي لکه عبدالرحمن ته عبدالري دا غلط نوم شو هر څه ګډوډ د دې وجې بیا هغې له داسې یو ښایسته کنیت ورکول پکار دی چې بل نوم ورته اخیستی شي فسمها رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیله نبی علیہ السلام ولا نوم بدل کو جمیله نوم ولا کې خودو وعن سهل بن سعد قال اوتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعوه على فخذه فقال ما اسمه يعني ما اسمه قال فلان قال لا ولكن اسمه المنذر متفق عليه سهل بن سعد سے وی رضی اللہ تعالی عنہ چې راوستی شو منذر بن ابي اسید نبی علیہ السلام خواته دا منذر بن ابي اسید راوستی شو نبی علیہ السلام خواته خو په داسې حال کې چې د ده لا منذر نوم نه ورې دا به ورسره وایي د ده له هغه وخت کې منذر نوم نه و خو دا بیا څنګه ده لکه یو لوی بندی چا وله نوم بدل کړی نو بنده د هغه نوم واخلي وایي دی چې دی راوسته نو د ده نوم دا و نو وایي نوم یې وله بدل که دا یې وله کېښودو راوسته منذر دا اوسنی کم منذر چې دی دا منذر چې اوس کم صحابي دی
دی راوست نبی علیه الصلاة والسلام خواله حین ولدا په هغه وخت کې چې دی پیدا شو دی چې پیدا شو دی لا ولید ماشوم نو چې راوستو فوضعه علی فخذه کینو د نبی علیه الصلاة والسلام په کوپی مبارک باندې پتون باندې کیناست یعنی نبی علیه الصلاة والسلام کینو دی فوضعه علی فخذه نبی علیه السلام دی په خپل پتون مبارک باندې کینو دا دی لکه ماشوم خلک دی کینی دی باندې کینو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به د ماشومانو متعلق یو څو عادات شریفو هغه به خامخا ماشومانو یو به د نوم تپوس ولړم کو او تحنیک به ورلکو کنه به شوه او پوزه مبارکه به نبی علیه السلام د هغې ماشوم پوزې سره